كما يليق بشانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: أخيار أمتي حملة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم مسلمانانو، ټولو اول د مولانا حق نواز صاحب، د مولانا فضل هادي صاحب او هغې سره ملګرو شکریه هم ادا کوم او هغو له مبارکباد ورکوم. نن عزتمندو، دا کم بے موسم ګلان چې ما ورته وینو، دا د دوی د دې محنت او مشقت د هغې برکت دی، او دا په دنیا کې به هم وي او مرګ نه وروسته هم الله تبارک وتعالی دې زموږ حشر دغې خلکو سره وکړي. یقینا خبره، زه وختي نه ناست بس دغه سوالونه کوم چې مې الله دنیا کې خو ذریعه حق نواز مولوي صاحب جوړ شو چې زه دې مجلس ته وغوښتلم، خو الله په آخرت کې هم دغه ګلالو سره، دغه ګلانو سره تا نه حشر غواړم، نور څه نه غواړم. چې د دو په خادمانو کې مې الله حساب کی، د دو په پیزار اوچتونکو کې مې الله تبارک وتعالی حساب کی، دا به ما دپاره لوی سعادت وي. او عزتمندو، بیان خو الحمدلله علما راغلي هم دي، راضي به هم زمونږ استادان دي، د هغو مخې ته زمونږ حیثیت څه دي چې مونږ څه ووایو. او زه خو دا وایم چې د دغې علماو په مخ کې ما غوندې یو سړي دپاره لب کشایي کول، دا زه بېادبي ګڼم. هغه یو شاعر وایي هم خاک نشینوں کو مسند پہ بٹاؤ مت، یہ عشق کی توہین ہی اعزاز نہیں ہے. دلته کېناستل زه دا هم توهین ګڼم. نو خبرې به دوی کوي عزتمندو، خو الله تبارک وتعالی دې دغې خلقو سره زموږ مینه محبت پیدا کړي. د دغې خلقو سره مینه محبت کول دا عین دین دی عزتمندو. زه مختصر دا وایم، دو قسم علوم دي، یو عصري علوم او یو دینی علوم. من دا منو د عصري علومو هم ضرورت شته دی. یو سړی ډاکټر جوړ شي، د ډاکټر معاشري ته ډېر لوی ضرورت دی. ډاکټري هغه به د یو مرض تشخیص وکړي، هغې له به دوا درمل به وله ورکړي، هغې سره مریض ته صحت میلاویږي. یقین نه دی خو میلاویدی شي. عزتمندو، دقسې د انجینیر معاشري ته ضرورت دی، دا هم یو علم دی. دغسې دنیا کې هر یو شعبې سره متعلق دغه عصري علوم د دې هم ضرورت دی. که دغه یو شعبه نه وي نو په دنیا کې ژوند تېرول به څه قدرې مشکل شي. د انجینیرنګ خپل شعبه، د زراعت خپل شعبه سرې جوړیږي، هغې سره ما ورته فصلونه، په فصلونو کې ترقي راځي، د دې هم ضرورت شته. خو ته ما سره دا هم ومنه چې دغه یو اخروي علم دی، یو دینی علم دی. که دغه دنیوي علم ونشي نو صرف په فصلونو کې به تباهي راشي، په فصلونو کې به کمی راشي، په فصلونو کې به نقصان راشي. او که دغسې د طب علوم ختم شي، جسمونو کې به کمزوري راشي، جسمونه به ناقص شي. خو چې کله په آسماني علومو کې کمی راشي، زه په قسم سره دا خبره کوم چې په تمامو کائناتو کې نقصان راځي، کائنات نشي چلیدی. نو هغې دپاره الله تبارک وتعالی موږ له علما راکړي دي، هغې دپاره الله تبارک وتعالی قرآن نازل کړی دی. دغه قرآن علوم زده کو عزتمندو، دا د دنیا هم ترقي ده او دا د آخرت هم ترقي ده. په دې کې الله تبارک وتعالی د دنیا او د آخرت عزت په دې کې یې خې دي عزتمندو.
الحمدلله نن ما او تا وینو په خپل سترګو. مولانا حق نواز صاحب دا هغه تورو غرونو نه راغلی دي او عزتمندو کانې تاسو ته کولاو کړی دي. دا په تاسو باندې احسان دی عزتمندو، په تاسو باندې احسان دی. زه صرف یو حدیث وایم. حضور مهربان صلی الله علیه وسلم فرمای ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض. آغا صحابه مخاطبو، آغا د مکی مدینی خلقو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل خدا زمون عقیده او ایمان دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه رستو بل پیغمبر ناراضی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالمی پیغمبر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشادات تر قیامت ورځې پوری یوازې عربو د پاره نو، یوازې هغه خلقو د پاره نو، تر قیامت ورځې پوری خلقو د پاره د حضور ارشاد دی. چونکه هغه وخت کې ناس ورته صحابه، هغه وخت کې ناس ورته د مکی او د مدنی خلقو. حضور فرمای ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض. اے د مدنی خلقو، اے د مکی خلقو، ان رجالا خلق یاتونکم من اقطار الارض. د ازمکی د اطرافونه به تاسو له خلق راځي، د ازمکی د هر طرف نه به خلق راځي، د جنوب نه به خلق راځي، د شمال نه به خلق راځي، د مشرق نه به خلق راځي، د مغرب نه به خلق راځي. تاسو له به راځي څه د پاره به راځي؟ مزدورۍ د پاره نه، دنیا ګټلو د پاره نه، د قرآن زده کړې د پاره به تاسو له خلق راځي. خو چې تاسو نه راشي نو تاسو به یې څه کوئ عزتمندو؟ چونکې هغه وخت کې مدینی او د مکی خلق ورته ناسو. نن هغه ارشاد زه اورم او اے د لنخوړ خلقو، نن تاسو ته حضور مخاطب دی. نن تاسو ته حضور فرمای چې اے د لنخوړ غیرتمندو مسلمانانو ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض. د هر صوبې نه به خلق راځي، د اطرافو نه به خلق راځي، دلته به قرآن زده کوي. خو چې کله تاسو ته راشي نو د لنخوړ خلقو تاسو به ورسره څه کوئ؟ فاذا اتوکم فاستوصوا بهم خیرا. حضور مهربان فرمای چې دا خلق تاسو ته راشي زه تاسو ته جولۍ نیسم. نن حضور لنخوړ خلقو ته جولۍ نیسي. اے د لنخوړ خلقو، حضور فرمای فاستوصوا بهم خیرا. زه تاسو ته جولۍ نیسم، زه تاسو ته منت کوم، زه تاسو ته دا ارزو کوم. فاستوصوا بهم خیرا. دو سره ښه معامله کوئ، دو سره ښه اخلاقو باندې پیش راځئ. دا ما او تا دپاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو وصیت دی، د حضور یو منت دی. اوس ما او تا وګورو چې په دې منت ما او تا څومره عمل کوو. د حضور صلی الله علیه وسلم په دې جولۍ نیولو باندې لکه څنګه چې څوک چانه خیرات غواړي. حضور دغه طالبانو دپاره د لنخوړ خلقو نه خیرات غواړي. اے د لنخوړ خلقو، چې کله دا طالبان تاسو ته راشي طالب سره به هم ښه سلوک کوئ، ملا سره به هم ښه سلوک کوئ. دا زما سوال دی تاسو ته. نو د حضور دا سوال به منو او که نه به منو؟ لاس پورته کوي څوک څوک به یې منو؟ ټول به یې منو عزتمندو. نو د دغې طالبانو ضرورتونو نه ځان خبرول، د دغې علماو ضرورتونو نه ځان خبرول، د دغې مدرسې د ضرورتونو نه ځان خبرول او خپل وس مطابق پوره کول. د دې حضور ما او تا ته منت کړی دی، ما او تا نه سوال کړی دی، پوره کوو به انشاءالله. بل دا عزتمندو، نن یې څوک تپوس نه کوي، نن ورته څوک په ښه سترګه نه ګوري چې هلکه دا طالبان، دا خړسرې خلق دا به څه وکړي. حضور مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لله اهلین من الناس. په دنیا کې بعضې خلق خاص د الله تبارک و تعالی د کور خلق دی، د الله اهل دی. حالانکه الله پاک د اهل نه پاک دی، الله پاک د اولاد نه پاک دی، الله پاک د نسب نه پاک، الله پاک د حسب نه پاک. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له شریک فی الملک. الله تبارک و تعالی سره په باچهت کې څوک شریک نشته. د الله تبارک و تعالی نه فروع شته، نه داغه اصول شته. او بیا الله پاک حضور مهربان صلی الله علیه وسلم فرمای ان لله اهلین من الناس.
په دې دنیا کې بعضې خلق داسې دي چې هغه د الله پاک د کور خلق دي، هغه د الله تبارک وتعالی اهل دي، هغه د الله تبارک وتعالی اهل او خواص دي. صحابه عرض کوي اے د الله رسوله، الله پاک خو اهل نه پاک، الله پاک خو د نسب نه پاک، الله پاک خو د اصولو نه پاک، الله پاک خو د فروعو نه پاک، نو تاسو څنګه فرمای د الله تبارک وتعالی اهل څوک دي؟ حضور صلی الله علیه وسلم فرمای اهل القرآن هم اهل الله وخاصه. دا د قرآن عالمان، دا د قرآن طالبان، دا د قرآن حافظان، دا د قرآن حاملان چې نن څوک تپوس نه کوي، دې ته الله تبارک وتعالی خپل اهل او خواص ویلي دي. الله پاک دې د دوی سره زمونږ حشر وکړي او د دوی سره دې الله تبارک وتعالی زمونږ مینه محبت پیدا کړي. نو عزتمندو، قرآن دا د یو انقلاب درس دی، قرآن دا د مینې او د محبت درس راکوي. لږ مخکې لاړ شو، نن دا د اسلام یو بهار مونږ وینو، د اسلام هغه حقوق مونږ پیژنو، د مور او د خور حقوق مونږ پیژنو، د خپل او د پردي حقوق مونږ پیژنو، د مشر او د کشر حقوق مونږ پیژنو. خو چې لږ مخکې لاړ شو، د هغه د جهالت زماني لږ ما او تا موازنه وکړو. عزتمندو، نن چې کور له حق ملاو دي هغه د قرآن د برکته، نن چې لور له حق ملاو دي هغه د قرآن د برکته، نن چې پلار له حق ملاو دي هغه د قرآن د برکته، نن چې مشر له حق ملاو دي دا د قرآن د برکته. هغه د جهالت د زماني لږ ما او تا مطالعه وکړو، په هغې کې د پلار حق نه و، په هغې کې د مور حق نه و، په هغې کې د بچي حق نه و، په هغې کې د لور حق نه و. هغه لوڼه به نیول او ژوندی به یې ښخول، ځکه الله پاک فرمایي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قیامت پر ورځ به یو ګناه جنۍ الله تبارک وتعالی پورته کړي، هغې نه به تپوس وکړي چې په کم ګناه کې ته قتل شوی، په کم ګناه کې ته ژوندی ښخ کړی شوی. عزتمندو، د دې به الله تبارک وتعالی تپوس کوي. یو صحابي راغی حضور صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي د الله محبوب پیغمبره ډېر پریشان یم، ډېر خفه یم، ډېر لوی ګناه زما نه شوی دی. حضور ورته وفرمیل تا نه څه ګناه شوی دی؟ توبه وباسه، الله تبارک وتعالی معاف کوونکی دی. وایي د الله محبوب پیغمبره ډېر لوی ګناه رانه شوی دی. حضور بیا ترې تپوس وکړو، هغه عرض کوي د الله محبوب پیغمبره ما خپل ژوندی جنۍ ښخه کړې ده، د هغې صدمه دي ماته، په هغې پریشان یم. حضور ورته وفرمیل دا څه د دومره پریشانۍ خبره ده؟ دا خو ستاسو د آباو اجدادو د وخت نه یو رسم چلیدلی و، دا خو هر یو مشرک، هر یو جاهل دا کار په خپله هم کړی دی، په دې کې د پریشانۍ څه دي؟ هغه ورته عرض کوي حضور هر سړی به خپل بچی ښخه کړی، خو لیکن هغه په ماشومولۍ کې، هغه په وړوکوالي کې، هغه په کپړو کې د هغې به څلوېښتي نه و پوره، هغه به خبرې نه شو کولی، هغه خبرې نه و سپړدلې، په دغه دوران کې ښخه کړی و. د الله محبوب پیغمبره زه په سفر باندې تلم، کور کې مې ښځه بیماره وه، ما ورته ووی چې کله زوی پیدا شي د هغې تربیت به وکړي، که جنۍ پیدا شي نو هغه به ژوندی ښخه کړي چې زه یې ونه وینم. زه د سفر نه چې واپس رالم کلونه پکې تیرو، یو ورځ په کور کې ناستم، یو جنۍ راله، ډېر ښایسته جنۍ او ډېر ښایسته خبرې به یې کولې. ما سره کېناستل، ما ترې تپوس وکړو، خپل زنانه نه مې تپوس وکړو چې دا جنۍ څوک ده؟ وایي دا د ګاونډیانو جنۍ ده او مونږ که رضي راځي. وایي ما ورسره محبت شروع کړو، محبت دې حد ته ورسېدل چې دا به مې نه و کتلې، په ما به ساعت نه تېرېدل، د دې دا ښایسته ښایسته خبرې دا به مې په غېږ کې اخیستل، کله مې په مخ ښکلو، کله مې په تندي ښکلو. زما محبت ورسره پیدا شو. یو ورځ مې ووی چې زما ښځې دا خوش قسمته کورنۍ څوک ده چې د چا په کور کې داسې جنۍ. وایي ښځې دا محسوسه کړه چې اوس محبت په زړه کې پیدا شوی دی، اوس خو به ورته څه نه وایي. وایي ما ته ووی چې دا خو ستا هغه امانت دی، هغه لور پیدا شوی، ما لویه کړې دي او تا نه مې پټ ساتلی دی. وای حضور چې کله مې دا خبره واورېدل، هغه درندګي او هغه صفاقت په ما کې بیا جذبه راغی، زما سترګې بدلې شو، زما د مخ رنګ بدل شو. وای ما یو ورځ خپلې زنانه ته ووی چې دا جنۍ سنباله که، زه دا چکر لبوزم. وای هغه مې روان کو، ځان سره مې بیلچې هم واغستل، ځان سره مې کودالۍ او ګینترۍ هم واغستل. وای دغه زما ښځه پوه شو په ما،
وای ما ته وویل چې سړیا چېرته زما په امانت کې خیانتونه کې وای حضور زارو قطار جاړي صحابه هم جاړي ورته وفرمیل بیا مخکې څه وشو وای حضور دا مې روانه کړل په دې ګرمۍ کې ځم په ده خوله بهیږي په ما خوله بهیږي او دا ماته بار بار په دې وړو وړو شونډو وایي بابا ته چېرته ځي ته ستړی شوې تکلیف درته میلاو شو راځه چې واپس کور ته لاړ شو هلته به ابۍ مونږ یادوي هلته به زما مور مونږ یادوي وایي زه د دې خبرو ته غوږ نه ږدم مخکې روان یم ځنګل ته ورسېدم دا مې یو ونې سوري ته کښېنو هلته یو کوهی کنم یو ګړه کنم یو سوری کنم زما په جامو باندې چې کله خاوره ولګي دا راځي په خپل د وړو وړو چاچوکو باندې ما نه هغه خاوره دوړی زما جامې صفا کوي په خپل چوبټکي باندې زما تندی صفا کوي زما د مخ خولۍ وچوي او ما ته وایي بابا راځه کښېنه لږ دې سوري ته یخې اوبه وڅښه تاله ګرمي وشو ته پریشانه شوې زه ورسره خبرې نه کوم وایي حضور فرمایي مخکې څه وشو وایي د الله محبوب پیغمبره یو طرف ته جنۍ چغې وباسي بابا راځه په سوري کې کښېنه بل طرف ته هغه درندګي هغه جذباتو کې راځي زه ورته سوری کوزوم دی ما ته وایي بابا دا ولې کوزئ اخر مې ورته وویل چې دا ستا دپاره کوزوم تا به پکې غورځوم تا به ژوندی په دې سوري کې خښوم وایي دا ماته په خپل ژبې سره وایي زه خپلو په خیالاتو کې وایمه د به خپل دې پلار ته څومره چغې ویستلې او دې بابا ته په دې وړوکو وړوکو شونډو به څو خبرې کړي چې بابا زه تا نه ډوډۍ نه غواړم زه به د خانانو په کورونو کې ځای به جارو کوم ځان له به روزي ګټم د مالدارانو په کورونو کې لوښي به وینځم د هغو جامې به وینځم ځان له به زه روزي ګټم بابا زه تا نه سترګې تورولو دپاره رانجه نه غواړم بابا زه تا نه د ویښتو غوړولو دپاره تیل نه غواړم بابا زه تا نه لاس سره کولو دپاره نکریزه نه غواړم ما له د ژوند حق راکه ما هم پرېږده چې زه خپلو ملګرو سره په دغه کوڅو کې ولبېږم په دې درو دیوار کې ولبېږم زما یو ژوند ماله راکه وایي هغه درندګي په ما کې نور هم جذباتو کې راځي اخر مې د ویښتو نه ونیول او دې سوري ته مې وغورځو خاوره مې پیاړو وایي حضور زارو قطار جاړي وایي مخکې څه وشو وایي د الله رسوله خاوره مې پیاړول او دې دا اوازونه کوي اخري اواز یې ما ته دا وکړو بابا ته به زما مور له څه جواب ورکوي هغه خو تا ته ویلی و چې زما په امانت کې به خیانت نه کوي وایي د الله رسوله خاورې مې پرې واړو خاورې مې پرې واړو اخري دا چې هغه اواز راتل بند شو او زه د هغه ځای نه واپس رالم نن څلوېښتم ورځ دی د الله محبوب پیغمبره چې کله مې سترګې پټېږي که د ورځې پټېږي که د شپې پټېږي هغه ماشومه بچی ما د ګریوان نه نیسي وایي راځه زه تا د الله پاک دربار ته بوځم چې هلته تا سره زما فیصله وشي زما خوب حرام شوی دی زما خندا حرام شوی دی وایي حضور مهربان صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ایمان دې راوړی دی کلمه دې ویلې دي دا هغه جهالت ګناهونه خو درته معاف دي خو ما ته به مخامخ نه کښېني ستا د سترګو نه د هغه ماشومې وینې څاڅي او زه په خپلو سترګو وینم دا معاشره او عزتمندو نن چې لور له حق میلاو دی دا د قرآن برکت دی نن چې مور له حق میلاو دی دا د قرآن برکت دی دغه قرآن خپل سینو سره ولګو مور به مونږ ته مور ښکاري پلار به مونږ ته پلار ښکاري بله ورځ چا ماته ووی په دې دیر او جندول کې یو ماشوم هغه د موبایل دپاره هغه فایرینګ وکړو پلار په ځای باندې ختم شو مور تشویشناک حالات کې اسپتال ته منتقل کو عزتمندو دا لږ به زه د بچي ګناه وګڼم ډېر د مور او پلار ګناه دی چې مور او پلار ورته الله ښودلی و مور او پلار ورته قرآن ښودلی و نو الله پاک به ورته مونږ ښودلی و الله پاک به دې زوی ته پلار وښی دې زوی ته به مور وښی د هغې عظمت به وښی د هغې قدر به وښی د هغې قدمونو لاندې جنت به ورته وښی بیا به تمامي دنیا او مور او پلار به نه برابرو نو عزتمندو ما او تا د دغې مولانا حق نواز صاحب ملاتړ وکړو د سره عزتمندو د ده مټ مضبوط کو دی خو دلته یو مسافر په شکل کې راغلی دی ستاسو کلی آباد کو
دا بهار دا تاسو تراوړ دا کان د علم تاسو ته کولاو کو نو عزتمندو چې دته د مسافرۍ احساس نشي دته د پلار احساس نشي دته د رور احساس نشي دته د گاونډي احساس نشي دا تمام احساسات ختم کړي او د ملا مضبوطه کړي ان شاء الله دغه سلسله به تر قیامت ان شاء الله جاری او ساری او تاسو وتی مزي اخلي کوم ان شاء الله دسي اقول قولي هذا الله پاک دې موږ له پدې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.